قمبرګل کور ته د چرګ غوښه راوړې وه، خو کله چې حمیدې د مینځلو نیت وکړ خو سا بوی یې تر پزې شو. زرمینې له قمبرګل نه وپوښتل چې غوښه یې له چا نه راوړې ده. قمبرګل وویل چې د ناظر له دوکان نه یې د چرګ غوښه واخیسته. زرمینه ډېره خفه شوه. ناظر یې چلباز دوکاندار وباله او قمبرګل ته یې په کلکه وویل چې غوښه دې بیرته وروړي او خپلې پیسې دې ترې واخلي. خواخوا نرګس او شکیبا کلینیک ته تللي دي او هلته له ګلالۍ سره مخ کیږي. دا چې له ګلالۍ سره په څه بحث کوي په ډرامه کې اورو. رښتیا چې ډېره ګڼه ګوڼه ده، ډېر خلک راغلي دي، ته به وایې چې ټوله دنیا ناروغه ده. ګمان کوم چې په کلینیک کې به هر وخت همدا حال وي. خدای دې د دې ټولو خلکو چاره وکړي. آمین. خدای دې وکړي چې زما او ستا نوبت لږ ژر راورسېږي. مور مې په کور ناروغه پرته ده، زه او ته په کلینیک کې یو، هسې نه چې کوم شی یې په کار شي یا خپل درمل ترې هیر شي. ګوندې نوبت مو راورسېږي او نومونه مو واخلي. ګمان نه کوم چې نومونه مو داسې ژر واخلي. تر اوسه خو لا په لین کې څو ښځې تر موږ مخکې پاتې دي. نرګس ستړې مه شې، شکیبا ته هم ستړې مه شې. خواره مه شې ګلالۍ، ته هم ستړې مه شې. ګلالۍ ترورې ستړې مه شې، څنګه یې؟ زه ښه یم، ته څنګه یې؟ شکریه ترور څنګه ده؟ اوس خو بده نه ده. له کومې ورځې راهیسې چې ډاکټر ته راغلی او درمل یې پیل کړي دي یو څه ښه شوې ده. ښه شکر چې ښه شوې. هو تر پخوا ښه شوې ده. شکر یې ترور ویل چې پخوا به د شپې لخوا ډېره خولې کېدم او بدن به مې درد کاوه، خو کله چې ډاکټر درمل راکړي دي هم مې د بدن درد کم شوی، هم خولې کېږم نه. ډېره د خوشحالۍ خبره ده، خو پام ورسره کوئ چې درمل قضا نه کړي، په خپل وخت یې باید وخورئ. تشویش مه کوه ګلالۍ ترورې، ډېر پام ورسره کوو. هره ورځ یې ورکوئ، یو ورځ تر مخ چې درمل ختم شي په هغې ورځ یې کلینیک ته راورسوئ چې نور درمل ورکړل شي. هېڅ ځنډ مه پکې کوئ. نه ځنډ به ولې کوو، ګلخان راته ویلي دي او ډېر ټینګار یې کړی. که بې پروایي وشي ناروغي یې دویم وار بیا قوي کېږي او حمله پرې کوي. بېغمه شه، بې پروایي نه رانه کېږي. نن کلینیک ته بیخي ډېر ناروغان راغلي دي، هر وخت هم دا حال وي که څنګه؟ وګوره د ناروغانو کتار بیخي اوږد دی. هو کلینیک ته خو ډېر ناروغان راځي. زه هم بیخي ګنګسه یم، له تاسې مې پوښتنه هم ونه کړه چې ولې راغلي یاست؟ د توبرکولوز د معایناتو لپاره راغلي یو. مطلب دا چې تر اوسه مو معاینات نه دي کړي که څنګه؟ نه تر اوسه مو نه دي کړي، اوس ورته راغلي یو. زه او نرګس دواړه معاینات کوو. ډاکټر ګلخان ته ویلي وو چې ټول کورنان مو یو ځل کلینیک ته راولئ چې د توبرکولوز معاینات وکړي. ښه یې ویلي، توبرکولوز خو ساري ناروغي ده. له ګلخان لالا سره اندېښنه وه، ویلې هسې نه چې د مور ناروغي موږ ته هم راغلې وي. د ورور اندېښنه دې په ځای ده، توبرکولوز خو له یو کس نه بل ته ځي. موږ ویل هسې نه چې موږ د شکریې ترور غم اخیستي یو او خپل ځانونو ته مو پام نه وي. ګلخان ډېر ښه کار کړی، تاسې معاینات وکړئ. خدای دې وکړي چې د شکریې ترور ناروغي تاسې ته نه وي درغلې. آمین، انشاءالله چې موږ به یې نه یې نیولي. معاینات ښه دي چې معاینات وکړئ، بېغمه به شئ له خیره سره. معایناتو ته په تمه یو، خو خدای دې وکړي چې نوبت ژر راورسېږي. ډېر انتظار مو ورته وکړ. لږ حوصله وکړئ، نوبت خامخا در رسېږي. په کلینیک کې کله ناکله د ناروغانو ګڼه ګوڼه بیخي زیاته شي.
مینه ډېره خواشینې ده. په ډوډۍ یې څه کام نه ده کړې. ولې؟ ډوډۍ ولې نه ده خوړلې؟ بس نو نه یې ده خوړلې. وګوره کومه ډوډۍ چې مې وروړې وه همداسې مې بېرته ترې راوړه. چې نه یې ده خوړلې نه دې خوري. هغه متل دی چې نه ځې په شا به دې کړم چې نه یې خوري څه به دې کړم. پرېږده یې، هر وخت چې وږې شوه پخپله به یې خوري. مجیده زارۍ درته کوم، مینه تر اوسه لا کوچنۍ نجلۍ ده، درسونه وایي، د کوژدې وخت یې نه دی. درته ومې ویل که نه چې دا خبرې نورې راته مه یادوه. دا خفګان به یې زر ختم شي. یو څو ورځې چې تېرې شي بېرته به خوشحاله شي. څنګه به خوشحاله کېږي؟ دا خو وړه خبره نه ده چې یو څو ورځې وروسته به خوشحاله شي. د ټول ژوند خبره ده، کوژده یې شوې، هغه هم له خوښې پرته. شازیې مطلب دې څه دی؟ دا خبرې ولې په وار وار راته کوي؟ مطلب مې دا دی چې کوژده یې بېرته ختمه کړه. وایم دا خوله دې بنده کړه، دا سوچونه دې له زړه وباسه. درته وایم چې بل ځل دې دا خبره له خولې وانه ورم. خوله مې ولې بنده کړم؟ د لور ژوند مې خراب شو، زه مې خوله بنده کړم. درته ومې ویل که نه چې خوشې بابولالې مه وایه. ته څنګه پلار یې؟ که رښتیا د مینې پلار یې باید د هغې د ژوند او خوشحالۍ غم هم در سره وي. ته یې ما ته مه راښیه. زه هم د مینې په ژوند پوهېږم او مې په خوشحالۍ. ډېر ښه پرې پوهېږې. ما دا کار د مینې د خوشحالۍ په خاطر کړی. له تیمورشاه سره به هم د مینې ژوند ښه وي او هم به ما ته ډېر ولور راکړي. او چې ولور ډېر راکړي زموږ ټولو ژوند به ورسره هوسا شي. شرم دی شرم. د پیسو لپاره د لور ورکړې ده ها؟ د لور د ژوند فکر در سره نه دی، بس چې یوازې ستا جیب ډک شي. نور به څه نه درته وایم، خو ډېره کم فکره ښځه یې. زه ولې کم فکره یم؟ کم فکره ځکه یې چې د دې خبرو په ځای باید مینه قانع کړي او په سر یې لاس راتېر کړي چې دا کوژده ومني او خوشحاله شي. دا کار به هیڅ کله هم ونه کړم. ولې؟ زه مې په لوی لاس د لور ژوند نه ور خرابوم. نو ته دې ته د ژوند خرابېدل وایي؟ هو، چې د مینې خوښه نه وي ژوند به یې خامخا خرابېږي. ګوره شازیې، مینه خو نجلۍ ده، په خپل خیر او شر نه پوهېږي. ته ورسره وغږېږه او خوشحاله یې کړه چې دا کار مو د دې په ګټه کړی دی. نه ورسره غږېږم ځکه زه پوهېږم چې دا کوژده د دې په ګټه نه ده. زه د مینې غم اخیستی وم چې څنګه یې راضي کړم، خو ته تر مینې هم بتره یې. حیران یم چې اوس څه وکړم. هېڅ هم مه کوه، دا کوژده بېرته ختمه کړه، نور خیر او خیرات دی. شازیې له خولې سره دې پام کوه. مخکې مې هم درته وویل چې بل ځل دې دا خبره له خولې وانه ورم. که مې وهې، که مې وژنې او که هر څه راسره کوې، خو زه ټوکې نه کوم. رښتیا درته وایم، که د دې مینې کوژده بېرته ختمه نه کړه بیا نو زه خپله دې کار ته ملا تړم. تر څو چې مې ختمه کړې نه وي کراره نه کښېنم. په تا کې دومره زور له کومه پیدا شو چې کوژده ختموي؟ پوردله ستړی مه شي، څنګه یې؟ زه ښه یم. ته څنګه یې صاحب مهربانه؟ له کاره دې ډېر نه باسم، زم په دوکان کې یم. ښه ووایه څه دې ویل؟ ما خو دا ویل صاحب مهربانه چې تیمورشاه شله دی، وایي د سن او دسمال وړلو ورځ باید زر وټاکل شي. یو څو ورځې صبر وکړئ، یوه ستونزه راته پیدا ده، بیا به یې په کراره ګورو. هغه لکه چې کریم دی، دا چېرته داسې په منډه روان دی؟ کریمه څه وایې؟ چېرته روان یې؟ خیرت خو دی؟ او خیر دی. یو ځل دلته راشه، در سره کار مې دی. کار بیا بل وخت راته ووایه. بل وخت نه کېږي که نه؟ ښه ده چې دومره شلی دا دی، راځم. لږ ژر راځه. رحیم لالا څه دی ویل؟ دا پوښتنه مې کوله چې چېرته ځې؟ داسې ښکاري لکه چې ډېره بیړه دې وي. رښتیا وایي، یو څه بیړه مې ده. ما ویل را باندې ناوخته نه شي. د څه شي ناوخته؟ ځواب دې رانه کړه چې چېرته ځې؟ ته درځه کور ته، زه چې راشم بیا به درته ووایم. ټوله کیسه به درته وکړم. د څه شي کیسه؟ همدلته راته ووایه چې اندېښنه مې ختمه شي. چې همدلته یې غواړې نو بیا به یې ووایم. روان یم چې ور د جانداد کور ته ورشم. ښه، ما ویل چې ولې دې داسې بیړه ده؟ داسې ښکاري چې کالي یې سم درته نه دي ګنډلي. اوس ورځې چې یا شکایت ورته وکړي یا هم تاوان ځینې واخلې. د کالیو خبره نه ده،
د کالیو په ګنډلو کې خو جانداد استاد دی استاد. نو بیا څه خبره ده؟ ما خو درته وویل چې په کور کې به مې ټوله کیسه درته کړې وې، خو ته وایې چې نه، د لارې په سر یې راته وکړه. ما خو ځکه درته وویل چې اندېښنه مې شوه که نه. د جانداد کور ته ورځم چې د زوی شکایت یې ورته وکړم، وایم چې امید ته سمه لاره وښیي. ولې؟ امید څه کړي دي؟ پوښتنه مه کوه، ډېر بې لارې شوی دی، بیخي سترګې پټې دي. تا ته خو به یې څه نه وي ویلي؟ نه ما ته څه نه شي ویلی، دومره زړه نه لري چې زما مخکې خبرې وکړي، خو ټوله ورځ د کلي په کوڅو کې ګرځي او سپي په ډبرو ولي. پرېږده یې، جانداد ته به بیا ووایو چې تا ته یې څه نه وي ویلي، نو غم یې مه کوه. د کلي سپي بیخي لیونې کړي دي، په خلکو پسې منډې وهي او ورته غاپي. نن یې عقیلې پسې منډه اخیستې وه، عقیله ډارېدلې وه او منګی مات شوی و. خوږ شوي خو به نه وي؟ نه خوږ شوې نه ده، ته خو نیمه ورځ په مکتب کې د دې جنجالونو نه خبر نه یې. زه ورځم چې امید لارې ته راولم. امید رښتیا هم ښه نه کوي. جانداد باید یو څوک پوه کړي چې زوی سم نه دی، خو په دې ډول نه لکه دا ته چې وروان یې. ولې نو په دې کې کومه ستونزه ده؟ ستونزه شته که نه؟ زه به اول دا خبره ځان ته معلومه کړم چې حقیقت څه دی، بیا به جانداد ووینم او په سمه به یې پوه کړم. خبره همدا ده چې امید سپي په ډبرو ولي او سپي خلکو پسې ځغلي، نور نو پوښتنو او کیسې معلومولو ته اړتیا نشته. ته خو ما ته غوږ ونیسه کریمه، شاید تا ته چا رښتیا کیسه نه وي کړې، یا به رښتیا هم همداسې وي، خو جانداد به د خپل زوی په عملونو خبر نه وي. که خبر وای بیا یې خامخا نصیحت ورته کوو. ته هم سم وایي، جانداد دونه بد سړی نه دی چې زوی داسې کارونو ته پرېږدي. ښه نو راځه چې اوس کور ته لاړ شو. سمه ده، خو جانداد ته بیا خامخا وایي چې زوی دې اصلاح کړه، ګنې بیا به زه داسې ووهم چې کور ته به په چغو ورځي. نه کریمه، په همداسې کار ونه کړي، څوک حق نه لري چې په چا لاس پورته کړي.